نو د حضرت هاشم په اولاد کې مونږه تذکره کړې و حضرت شیبة الحمد دی، معروف په عبد المطلب باندې دی. حضرت هاشم چې کله انتقال وشو نو د هغې کور والا یعنی د عبد المطلب مور چې کومه ده دا خپل پلار کره مدینه منوره کې وه او دا مطلب دا د هاشم رور دی. دی ورپسې بیا چې څه موده پس د هلک رګ رالوی شو په ښه بد باندې پویو. دغه وخت کې دی بیا لاړو او دا ماشوم چې کوم شیبة الحمد نوم دی دی ځان سره را روان کو خپل قام او خپل قبیلې طرف ته را روان دي. دا ورسره شاته په اوښه باندې سور دی. چې کله مکې مکرمې ته را داخل شو هغه وخت چې کوم دی لارې هم صحراګانې دي او دوړې دي او نه چې کوم دی داسې سهولیات شته دی د اوښو سفرې دي اوبه نشته باران نشته دی. نو د دې د سفر د وجې حالت ډیر زیات ګډوډ و او بیا چې د شیبة الحمد ورسره شاته کم ناست دی دا هم په دوړو کې لت پت دی کپړې هم چې کوم دی خیرنې دي او دا دی سردار لکه د مکې مکرمې سرداري کوي نو خلک ته تپوس کوي مطلب نه تپوس کوي. دا مطلب دا د هاشم رور دی. رور وفات شو خپل وراره ځان پسې شاته په اوښه کېنولې او دا رور چې کوم دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نیکه دی. نو خلک ته تپوس کوي چې ای مطلبه دا تا سره څوک دی شاته په دې اوښه باندې سپور. هغه وخت کې حالت داسې و چې دله په دې کې شرم ورتلو چې زه اوس خلکو ته ووایم چې دا زما وراره دی بوی چې ته د خپل وراره داسې خیال ساتي لکه دا دومره په کپړې هم خیرنې دي او په دوړو کې چې کوم دی لت پت دی دا په کم حال باندې دی دا ولې ته چې کوم دی د سره دومره بېغوري کوي. نو د شرم نه ورته ویل چې دا زما غلام دی او عامه دوی په عربۍ کې غلام ته او مطلب د ده تره دی. نو هغه وخت کې د شیبة الحمد نوم چې کوم دی دا عبدالمطلب شو او په عربو کې مشهور به هم خلک یا به په لقب باندې و یا به په کنیت باندې و. نو دا مشهور په عبدالمطلب شو خو خپل نوم یې څه دی شیبة الحمد. بیا چې کله کور ته راوستو صفا جامې ورته واغوندلې ښې ولمبولو پاک صفا سوتره عطر خوشبو یې پرې ولګوله بهر یې وویستو بیا یې اعلان وکړو چې دا زما هغه وراره دی د کوم پلار چې دلته په مدینه منوره کې وفات شوی او دا ما راوستل. نو دا عبدالمطلب دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه شی دی نیکه دی نیکه یعنی د پلار پلار دی او دله هم الله رب العزت ډېر زیات صفات ورکړي او ډېر زیاتو خوبیانو نه چې کوم دی دی مالامال دی مختلف واقعات چې کوم دی راځي. د عبدالمطلب لویه کارنامه دا ده چې د زمزم کوم کوې پټ شوي و په دغه موده کې دا د زمزم کوې چې کله حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام هغه ته الله رب العزت یو انعام او تحفه ورکړله د زمزم اوبه جاري شولې او په عربو کې ټولو نه لوی چې کوم دی خلکو ته تکلیف او مشقت د اوبو چې چېرته به اوبه وي خلک به رالل د ګیر چاپېره نه هلته کې به یې دیره واچول او خپل چې کوم دی نو هغه وخت به یې تېرولو او د اوبو نه به خپل ضروریات پوره کول چونکې هغه صحراګانې وي ریګستان نه و د اوبو تکلیف و. نو د یمن یوه قبیله وه چې هغې ته ویلی شي جرهم بنو جرهم رالل په هغې باندې قحطسالي راغلې وه. دی د اوبو په تلاش کې دا ټوله قبیله وتې د ګرځي د عرب په صحراګانو کې چې چېرته موږ ته اوبه میلاو شي موږ به هلته کې چې کوم دی خپله دیره واچو او هلته به چې کوم دی نور خپل ژوند دغه کړو. چې دی کله رالل د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام خواله او هغه نه اجازت واغستو که چېرته ستا اجازت وي نو زموږ قبیله به دلته چې کوم دی نو دیره شي ولې چې دا زمزم کوې دی او د دې خو ډېرې زیاتې وافر مقدار کې او تیزې اوبې دي او ښایسته خوږې اوبه دي. نو لهذا حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام دی له اجازت ورکړو چې بالکل زه خو تنها یو ځایمه یو راسره مور ده تاسو ته بالکل اجازت دی تاسو دلته کې قیام وکړئ. بیا اسماعیل علیه الصلاة والسلام په دې قبیله کې یوه جنۍ هم کړې واده هم د دې قبیلې نه کړی دی. نو بیا د اسماعیل علیه الصلاة والسلام خپل اولاد او خپله قبیله چې کوم دی غټېدل شروع شو. بل طرف ته بنو جرهم دا قبیله ده څه موده پس یعنې ډېره موده پس د اسماعیل علیه السلام د وفات نه بعد ډېر کلونو پس چې کوم دی د دې دواړو قبیلو خپل منځ کې څه اختلافات راغلل خبره جګړې ته ورسېدله خپل منځ کې چې کوم دی جګړه وشوله. نو دا جرهم قبیله په دې بنو اسماعیل باندې غالب شول دوی ته کمزوري رالل. نو دوی دا ځای پرېښودو لاړل مکې چې کوم دی اطرافو ته لاړل او د مکې مکرمې چې کوم حکومت دی دا بنو جرهم ته حواله شو. نو بیا د دې حکامو ډېر زیاته ناانصافي شروع کړله فسق او فجور عام شو خلکو سره زیاتي وه ناانصافي وه. نو اطرافو کې چې څومره د مکې مکرمې قبیلې دي هغوی رالل د دې خلاف ودرېدل او دوی سره جنګ وکړو د دین مشري واغستل. واپس دا د مکې مکرمې چې کوم خلک بهر تلي دي واپس رالل او دلته آباد شو او دا د اسماعیل علیه السلام خاندان دی لکه عرب بیا په دې کې راځه
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم د اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام د اولاد نه دي او بیا دغه وخت چې څومره قریش دي یا بنو هاشم دي دا ټول دا د اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام د اولاد نه دي. خو دې جرهم قبیلې یو رانې دا وکړو دي چې کله د مکې نه جلا وطن کېدل دي د کعبې چې څومره ساز او سامان دي او څومره اسباب دي دا ټول یې راواغستل او د زمزم په کوی کې دفن کړل او دا زمزم دا کوی چې کوم دی بالکل هوار کو د دې چې څومره نښې نشانې وي دی ختم کړي دا کوی چې کوم د ځمکې سره بالکل هوار. نو د دې نه بعد د زمزم دا کوی نه د خلکو استفاده چې کوم دی هغه ختم شوله دا کوی دغه رنګ بیا بند په بند پاتې شو. نو عبدالمطلب دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیکه دی د یو شپه په خوب کې ویني د ته څوک وایي چې لاړ شه او د زمزم کوی راوکنه دې تپوس کوي چې دا زمزم څه شی دی وایي دا داسې اوبه دي چې نه به کمیږي او نه به ختمیږي او حاجیان به هم څکي او خلک به هم څکي ټول عالم به ترې سیراب کېږي. 3-4 شپې پرله پسې چې کوم دی دا خوب ولیدو او په خوب کې ورته هغه نشانې هم وښودلی شو. نو د خپل زوی یو زوی و حارث نومې دی هغې ځان سره روان کو هغه مقام ته لاړې چې په خوب کې ورته تعیین شوی دی چې لاړ شه دلته کې دا ځای راوکنه او دا کوی چې کوم دی نو دا آباد که کوم چې ویران شوی دی دا د حارث زوی ځان سره کو قریشو مخالفت هم وکړو چې ته ولې داسې یو کار کې یو نوی کار کې دا په خپل حال باندې برقرار پرېږده. به هر حال 3 ورځې مسلسل دي دا پلار او زوی لګیا دی دوی د کودایي کوي په 3 ورځ باندې دي ته د کوی هغه آثار ملو شو او هغه علامې او نښې ورته ملو شو. ډېر زیات خوشحاله شو چې دا هغه کوی دی کوم چې حضرت اسماعیل ته چې کوم دی الله رب العزت جاری کړی. چې کله کوی مکمل شو چونکې دی د دې د کوی په تعمیر کې او د دې دوباره په دې کودایي کې بالکل یوازې دی یو سره زوی دی حارث او یو دی یوازې دی. نو د ډېر تکلیف نه او قوم ورسره ملګرتیا نه کوي هغوی ورسره تعاون نه کوي نو د ډېر د دغه نه دغه غم او سوز نه دی یو منښته وکړه چې ای الله که چېرته تا ماله 10 زامن راکړل په هغې کې به یو زوی چې کوم دی ستا په نامه باندې زه قربان وم. دغه کوی چې کوم دی د دې تعمیر مکمل شو حوضونه ورسره جوړ کړه خلک به رالل هغوی به هغه حوض وران کړو دی به د ناستې ځای سبیل به برابر کړو قریش ته کوم دی شرارتیانو هغوی به رالل هغه ځای به چې کوم دی وران کړو. بیا الله رب العزت ته دعا وغوښتله الله یې دعا قبوله کړه چې بیا به کوم شریران راتلل او هغوی به دا حوض ورانولو بس څه ناڅه آفت به پرې رالي او په بیمارۍ کې به مبتلا شو. هغوی هم پوه شو چې یاره دې سړي سره نور تعرض نه دی پکار د دې نه بعد چې کوم دی د زمزم دا کوی بیا هغسې آباد شو نو تر ننه پورې آباد دی او تر قیامته پورې به دغسې جاري اوسي.